أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وأركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 91 ستجدون زرد چه تاسو به عموم آخرین نور خلق یریدون چې هغوی غواړي ایأمنوکم دا چې هغوی په امن شي ستاسو نه ویأمنو او هغوی امن شي قومهم د خپل قوم نه کلما هر کله ردو چې دوی واپس شي یا ردو چې دوی ته دعوت ورکړي شي الی الفتنه فتنې طرف ته ارکسو نو دوی نسکور کړي شي فيها پاغه فتنه کې فإن لم يعتزلوكم کجر دوی ستاسو نه پړډ نشول ويلقوا إليكم السلام ويلقوا او دوی پیش نکړه تاسو ته السلام د صلح پیغام ويكفوا او دوی بند نکړل ايديهم خپل لاسونه نفخذوهم نؤني سيدوي لرا وقتلوهم او قتل كيدوي لرا حيث ثقفتموهم كم زي تاسو يدوي لرا واولئكم داخلكتي جعلنا چې مونږ ګرځولې دي لكم ستاسو د پاره عليهم پدوي باندې سلطان مبين خکار دلیل دي آیاتونو نا هغه درې ډله چې کوم دي ذکر کیږي د دې آیاتونو کې کوم چې درې ډله و تاسو ته ویلو چې دې کې درې ډلې وي نو یو ډله چې کوم دی هغه د فما لكم في المنافقين دې ځنه ذکر شوله چې دا هغه ډله و چې دوی هجرت چې کوم دی کړو خو د هجرت نه واپس دوباره چې کوم دی مکه مکرمه ته رالل او تاسو ته ویلو چې تر فتح مکه پوري هجرت فرض او د سي فرض لکه څنګه چې کلمه فرض به کلمه ویله به هجرت کو نو دا سړی به مسلمان حسابېدو په شرط د دې چې شرعي عذر بینو نو دا د دې لپاره فرض او هجرت نو دې سره دغه ډله ذکر شو چې څوک هجرت نه کوي یا هجرت کړي دی خو واپس دارالکفر ته راغلل دارالحرب ته لاړل نو د دې حکم دادي چې کوم ځای کې دی مو نو دې قتل کوي او جیل ته اچو دې حکم دادي دوی مړله الا الذين يسرون سره ذکر شو چې د دینه مراد د بنو خزاعه قبیله وا چې دی په خپل باندې د نبی علیه السلام سره معاهده کړې و چې موږ باندې تاسو خلاف جنگیږو نه تاسو به زموږ خلاف جنگیږئ او څوک چې زموږ سره راشي ملو شي هغوی به په امن باندې هغوی ته به هم تاسو څه نه وایي نو دا دویمه قسمه ډله دا چې کوم دی د دې حکم دا و چې الله پاک وایي دې ته به څه نه وایي درې مډله اوس دا ذکر کیږي چې دا د بنو عطفان او د بنو اسد خلقو دی برال نبی علیہ السلام مسلمانانو ته مونږ ایمان راوړی دی او مونږ ستاسو ملګری یو مونږ ایمان راوړی دی حالان کې دی به ایمان نه راوړی او چې کله به کافرانو ته لاړل هغوی ته به وي مونږ ستاسو ملګري او دا خبره به دی صرف د خپل ځان مال او د خپل اولاد د حفاظت او د امن دپاره کوله چې مونږ محفوظ شو زمونږ مالونه زمونږ اولاد محفوظ شي د مسلمانانو نه محفوظ شو د کافرانو نه محفوظ شو نو مسلمانانو ته به مونږ ایمان راوړی دی مونږ ستاسو ملګري یو مونږ ستاسو خلاف نه جنګیږو او کافرانو سره به خپل رازونه ساتل
او چې کله به کافرانو له لاړل هغې ته به وایي مونږ ستاسو ملګري یو او چې کله به کافرانو دی د مسلمانانو خلاف جنگ دپاره راوبلل نو دوی به ډایرکټ د جنگ دپاره راتلل کوم معاهده به چې دوی کړې وه هغه به یې ماتول یعنې د مسلمانانو خلاف به جنګېدل نو د دې حکم هم الله پاک بیان کړی دی چې فخذوهم ونیسئ دوی لره وقتلوهم او قتل کړئ دوی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې تاسو دوی ومومئ نو د دې حکم هم اکه دی کوم چې د ړومبي آیات والا حکم فما لکم فی المنافقین څنګه حکم چې د هغې د قتل دکه شانتې قتل د دې دی نو ټوټل 3 ډلې شوې او احکامات یې 2 شو د یوې ډلې حکم دا دی چې دوی ته به څه نه وایې او دا 2 ډلې چې کومې دي د دې باره کې حکم دی چې په کوم ځای کې هم وموندل نه هلته قتل کوئ یا قتل کوي یا جیلون ته ور واچوئ نو دې کې هغه 3 ډله بیانېږي ستجدون زرد چې تاسو به عمومي آخرینا سخلق یو قوم یریدون چې هغوی غواړي ای امنوکم دا چې هغوی په امن شي ستاسو نه ویامنو قومهم او هغوی په امن شي د خپل قوم نه نو دلته په د مسلمانانو په دې په امن شو چې مسلمانان ته به موږ ایمان راوړی دی موږ ستاسو ملګري یو ستاسو خلاف په جنګ نه کوو او کافرانو په دې په امن شو چې هغې ته به د مسلمانانو رازونه چې کوم دی ښودل او چې کله به کافرانو د جنگ دپاره د مسلمانانو خلاف را وبلل نو دوی په منډه باندې راتلل نو ایامنو دا چې دوی په امن شي کوم ستاسو نه ویامنو او دوی په امن شي قومهم د خپل قوم نه کلما هر کله ردو چې دوی ته دعوت ورکړي شي الی الفتنة څه فتنې ته د جنگ دپاره ورته دعوت ورکړي شي مسلمانانو خلاف وجنګېږئ او دغه رنګې د کفر او د شرک دعوت ورته ورکړي شي نو ارکسو دی نسکور کړي شي فیها په هغې کې نسکور کې دي څه مطلب دی هغه جنګ له لړ شي د مسلمانانو خلاف وجنګي ارکسو دی نسکور کړي شي فیها په هغې فتنه کې د مسلمانانو خلاف قتال ته دی خوشحالېږي بیا جنګېږي د مسلمانانو خلاف فإن لم يعتزلوکم کچېرې دوی ستاسو نه په ډډه نه شول فإن لم يعتزلوکم کچېرې دوی ستاسو نه په ډډه نه شول دا ځان چې مسلمانان حسابوي او چې کله کافران د مسلمانانو خلاف د جنگ دپاره راوبلي نو فوراً راځي نو الله د لومبۍ شرط کېښود خو چې دوی ستاسو نه په ډډه نه شول دویم شرط دا دی ویلقو او دوی پیش نه کړله الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام تاسو سره صلح هم نه کړله دویم شرط دا 2 شرطونه شو لومبۍ دا خو چې دوی اسلحه ونه غورځوله چې موږ تاسو سره جنګ نه کړو په ډډه نه شول دویم شرط دا کو دي تاسو سره د صلح پیغام درنکو صلح د سره اونکړه دریم شرط ويكفوا او دوی بند نکړل ایدیهم خپل لاسونه د جنگ نه خپل لاسونه بند نکړل نفخذوهم نو د دې حکم هم دا دی چې ونیسئ دوی لره جیل کې واچوئ وقتلوهم او قتل کوي دوی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې تاسو عمومئ دوی لره واولئکم هم دا خلک دی الله فرمایي جعلنا چې مونږ ګرځولې دی لکم ستاسو دپاره علیهم په دغې خلکو باندې سلطانا مبینا ښکاره دلیل د دوی په قتل باندې دا ښکاره دلیل دی چې دوی تاسو سره جنګېږي مونږ بیا درته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او بیا ستاسو نه ډډې ته کېږي نه بلکې تاسو له مخې له راځي او دویم دا چې تاسو سره جنګېږي د جنګ کولو اراده لري نو الله وی حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې عمومي تاسو دوی لره بس قتلوئ نو دا د دې نو ټوټل 3 ډلې دلته ذکر شولې 2 ډلې دا دواړو ډلو چې کوم دی حکم یو دی چې دا دواړه به قتلېږي دی قتلوئ جیلونو دی اچوئ یوه ډله ته مستثنا د هغه دا ده چې د مسلمانانو سره یې معاهده کړې وي چې موږ به ستاسو خلاف نه جنګېږو تاسو به زموږ نه جنګېږئ څنګه چې د بنو خزاعه خلکو هغوی راغلي وو نبي علیه السلام سره معاهده کړې وه چې موږ به ستاسو خلاف نه جنګېږو تاسو به زموږ خلاف نه جنګېږئ او دغه رنګې چې څوک خلک راشي موږ سره ملو شي زمونږ په قافله کې شامل شي نو هغه به هم ستاسو نه په امن ستاسو خلاف په هغې هم نه جنګېږي تاسو هم د خلاف نه جنګېږي نو دغه یو ډله ته مستثنا ده الله وایي چې دې ته څه مه وایئ نورې دا 2 ډلې چې دي نو چې کوم ځای کې مومئ دې قتلوئ جیلونو دی اچوئ دا کافران نو دې کې د هغه 3 واړو ډلو ذکر دی فرمایي ستجدون زرد تاسو به عموم آخرینا نور خلق یریدون د دینه مراد د بنو عطفان او د بنو اسد خلق دی
ستجدون زرد جدا صبح عموم آخرینا نور خلق یریدون جهوی غواړي ایامنو دا جهوی په امن شي کوم لتاسنا ويامنو او هغوی په امن شي قومهم د خپل قومنا یعنی دغه جانونه او مالونه محفوظ شي د خپل قومنا په امن شي او استاسونه په امن شي کلما هر کلا ردو چې هغوی ته دعوت ورکړي شي ال الفتنه فتنه طرف ته قتال طرف ته کفر او شرک طرف ته اور کی سونو نسکور کړي شي هغوی فيها په هغه کې فإن لم يعتزلوكم کجری دوی تاسو نه پړډ نشول ويلقوا او دوی پیش نکړه الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام ويكفوا او دوی بن نکړل ایدیهم لا سن خپل فخذوهم بس نو قتل فخذوهم نونی سیدوی لرا وقتلوهم او قتل کیدوی لرا حيث تقفتموهم کمزه کې تاسو عمومي دوی لرا واولئکم هم داخلك دی جعلنا شمون ګرځولې دا لکم استاسو د پاره علیهم پدوی باندې سلطان مبین اخکار دلیل د دوی په قتل باندې اخکار دلیل الله وی دا مون ګرځولې دی دا به درې ډلو باندې پوه شوي دا درې ډلې چې کومې دي لومبه هغه ډله ده چې د هجرت قدرت لري او دی هجرت اونکی یې هجرت کړی وي مکه مکرمه ته لکه څنګه چې قریشو بعض مشرکان او هجرت وکړو نبی عليه السلام ته خو واپس تجارت په غرض باندې واپس مکه مکرمه ته رالل او بیا واپس لانړل دغه په حق باندې مسلمانان ډوډه شو نو الله دغه حکم عمر ولې نو یا د هجرت وس کیږي د هجرت اونکو تر فتح مکه پوري یہ هجرت کړي خو واپس مکه مکرمه ترالل لکه څنګه چې دغه خلک راغلي نو د دې حکم داد الله وی چې کم ځای کې مو نو ال قتلوي یجرون د اچوي دا یو وړل دوی مړل هغه دا چې د مسلمانانو سره د جنگ نه کولو معاهده وکي مسلمانانو سره د جنگ نه کولو معاهده وکي چې موږ متاو سره جنگ نه کو په خپل سره معاهده وکي یا سخلک راشي چې د مسلمانانو سره د جنگ نه کولو معاهده کړی دا د هغې سره ملو شي چې موږ جنگ نه کوو نو دا دویمه ډله ده نو دا ډله مستثنا ده د قتل او د فخذوهم وقتلوهم د دواړو نه مستثنا ده نه به نیسي مسلمانان جیل کې به اچي او نه به قتلي د دې حکم جدا دی او درېیمه ډله ستجدون آخرین سره ده چې دې مسلمانانو ته موږ ستاسو ملګري یو د دې دپاره چې صرف د مسلمانانو ندی په امن باندې شي نور بدی ایمان نو راوړي او چې کله به کافرانو سره لاړل نو هغه د وستاسو مرګریو او چې کله به کافرانو د مسلمانانو خلاف د جنگ د بار روبلل نو دغه کافران براتل د مسلمانانو خلاف په جنگ کو خپل عهد او خپل وعده به نه پورا کوله د دې حکم او د غډومبي آیت فمالکم فی المنافقین چې هجرت نه کړي یا هجرت کړي د واپس دارالحرب مکه مکرمه ته تللی دي د دې دوه ډلو حکم یو دی چې نسی به جیل کې به اچي یا به قتلی او دا یو قسم چې دی د جنگ نه کولو معاهده په سچ باندې کړی دا او د خپل وعده پاسداري هم کړی دا د معاهده پاسداري هم کړی دا نو دا خلک په نه قتلی کې نو دا دواړه ډلې به قتلی کې او جیل ته هم اچولي کی ستجدون زرد جدا صبح عمومی آخرین نور خلق یریدون جہاں ہوئی غواڑی ایامنوکم دا جہاں ہوئی پا امن شی ستاسونا ویامنو ہوئی پا امن شی قومهم دخپل قومنا کلما ہر کل ردو جہاں ہوئی تا دعوت ورگڑی شی الالفتنہ دے فتنے طرف تا ارکسونها ہوئی نسکور کڑی شی فیہا بائی فتنہ کے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ فتنہ عام لفظ دی قتال ته مراد کېدلی شي کفر او شرک ته مراد کېدلی شي دلته کې کفر او شرک ته دعوت ورکړي چې په خپل باندې مسلمانان دي کنه خپل اسلام ظاهر کړي د صحابه وته نو کافرانو ته کفر او شرک ته دعوت ورکړي نو الته کې ورزي کفر او شرک نه مخناړي او که د مسلمانانو خلاف د جهاد او د قتال لپاره غیره بلی نو ورزي نو فتنه عام لفظ دی نو دی په دې فتنه کې په منډه باندې ورزي سم ور پریوزي په دې فتنه کې د مسلمانانو خلاف جنگ ته خوشحالي کلما هرگل ردو چې دعوت ورکړي شي دوی ته ال الفتنه فتنې طرف ته ارکسون نسکور کړي شي دوی فيها بدغه فتنه کې فإن لم يعتزلوكم الله فرمایي کو چې دوی تاسو نه بڑړ نشول ويلقوا او دوی اون غرزولا لقا يلقون د دې معنی چې کوم دي غرزول دي خودلته مراد پیش کول دي ويلقوا او دوی پیش نکړي الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام
صلح در سره اونګړي ويكفوا او دوی بن نګړي ايديهم خپل لاسونه فخذوهم نؤني سيد ويلرا وقتلوهم او قتل گئی دوی لرا حيث ثقفتموهم کم ځای چې دوی لرا واولئکم هم داخلك دي جعلنا شمون ګرځول دا لكم استاسو د بارا عليهم بدی باندې سلطان مبینا خکار دلیل د دوی په قتل باندې چې د دې شرطونو سره وي نو بس د دې په قتل باندې دلیل دی بس دې قتل وای بیا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم